نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم جزاکم الله. دا سورہ یوسف تے درائم رکوع شروع کی گی. پدے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی وقال الذي اشتراه او اوی آغا سڑی چچا اغشتیو یوسف علیہ السلام لرا پا بیا من مصر پا مصر کی لمرأته پورتے راوستنو بی بیتے اوی اقرمی ددو مسواهو ددو خو خیال ساتا د ناست پاستی دزے عصا زردا ان ینفعنا چی منتب ردنا سے فائدہ ورسی او نتخذه ولدا یا بمونگا دیونی سو پخفل زبان دی یعنی دیو پا زبان دیونی سو وکذالک مکننا لیوسف فی الارض او دغه شانتی مونږه ټکانه ورکه یوسف علیه السلام ته پزمکه کې ولنعلمه او دې سره سره مونږه دته علم ورکو من تأویل الاحادیث دغه معامله فهمه یا د خوب د تعبیرونو او بلکې د هر قسمه دنیاوی او د اخروی یعنی هدایت متنصب کو او د هغه علم مو الله پاک وای چې مونږ ولا ورکو والله او الله چې دی غالب علی امره هغه غالب دی او دا هغه کار په هر څه باندې غالب دی دا هغه حکم او دا هغه امر ولکن اکثرنا لیکن ډیر خلق داسې دي اکثر الناس لا يعلمون اغه نه په دې خبره باندې دا دی کی دی طرف ته اشاره ده چې د درونو خدای د پلار را جدا کو دی د وطن خپل وطن نه ورکو او په خپل خیال باندې دته یو غټ نقصان رسولو او خپل ځان ته فائدہ رسوله لیکن الله چې سبحانه وتعالى چې څوک نه خرابای نو دا هغه د پارګور الله سبحانه وتعالى خپل حکمتونه خي چې مونږ په کومه طریقه هغه ته فائدہ رسو د نقصان په ځای کې به هغه ته فائدہ راسي صریح نقصانونو والا یعنی فکر د خلاف د درونو کړو کوی ته واچولو بیا مطلب قافلې باندې خرج کو په لګو پیسو باندې یعنی پټیو معمولی پیسو باندې او ایته رزبد ګوئی موکا دا غي دا مطلب و چې یعنی مطلب دا اوس کوم پلار ته دروغ ویلی دي او کده دای په زړه خپکو او اپری خو یار دین رو تختیدو او دی واپس کور تراغو نو زمونږ غټول دروغ سرګن شي پلار ته نو ایته دومره دروغ وی چې دی ورختخ یو دی بکلک تړی یو دی بدا کوي یو دی نه بس په پیرا کې بساتای
نو حتی کې چې تاسو ډیر لري د دې ځای نه وځئ نو بیا خیر دی. نو دې په دې طریقه باندې هغه ته ورسېدو مصر ته، قافله هلته ورسېده او هلته دوی اعلان وکړو چې وایي بازارونه به لګېده هر ځای کې، او د دوی خو تجارت یافته بس پخوا ټول تجارت و، د یو ځای نه به مال خلکو واخېستو بل ځای ته به یې یوړو، هغې کې به ورته څه فایده وشوه، دغه د هغوی هغه فایده وه، زیات تر دې باندې کاروبار و. او ډېرو خلکو به کرونده کوله، کرونده به کوله، هغوی به زمینداري کوله، هغوی به پیداوار کولو، او تجارت یافته خلکو به د یو ځای سیزونه بل ځای ته رسول، د هغوی به په دې کې فایده وه. تجارت دغې ته وایي. نو دوی چې کله هلته کې ورسېد خپل مال یې خرڅولو، په هغې کې د ده اواز به لګېدو، د ده ښایست او د ده حسن ته چې به ټولو خلکو کته، نو بس یو راتلو، یو به پرې بولي ورکول او بل څنګه په منډی کې چې اواز ولګېد یو څیزه او ډېر ښکلی وي هغه شی، نو ټول مالدار خلک راغونډ شي او هغوی بیا په هغې باندې بولي لګوي، نو یو د یو نه زیاتېږي، بل د بل نه زیاتېږي، حتی کې چې دومره بولي ولګېده چې د مالدارانو د بولۍ نه هم خبره ووته. او د ملک چې کوم بادشاه و د مصر، بیا وروستو د ده په باره کې راځي چې دی بیا د یوسف علیه السلام په لاس باندې مسلمان شو، او د مسلمانۍ په حالت کې د ده ته مرګ راغلی دی. نو د ده دا وزیر چې و نو دا ډېر زیات مالدار و، وزیر خزانه غالبا و، او ډېر زیات مالدار و، او ټول د مالو د زرو د سپینو د ټولې خزانې مالک و یو قسم. نو ده هغه واغېستو، نو دا دومره خبره الله پاک په منځ کې حذف کړه چې د دې ضرورت نشته دومره کیسو ته. الله پاک غونډه خبره کوي چې په مقصد د خلق پرې شي. بس اصل کې الله سبحانه وتعالی چې کومه خبره په قرآن کې بیان کړي، بې مقصده یو خبره هم نه ده بیان کړي، بس داسې ښکلې بس د مقصد خبره یې کړې چې خلک ته فایده واخلي. دې مخکې صورت کې الله پاک وفرمایل چې د یوسف علیه السلام او د ده د وروڼو په دې کیسه کې د خلکو لپاره د عبرت ډېرې نښې دي، خو چې څوک دې عقل والا عبرت اخلي. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وایي چې کله دې مونږ ګوره د دغه کوی نه مو ویستو، دغه ټول هر سره مو ویستو، نو داسې یو سړي دې واغېستو چې د هغه پې ډېره مینه روشته شوه، او کور ته ډېر په دغه سره بوتلو په احترام سره، او بیا ښځې ته دا سپارښتنه پرې وکړه چې ګوره ده له د ده د ټکانې د ناستې پاستې د خوراک څښاک ډېر خیال ساته، شاید چې د ده نه مونږ ته څه فایده ورسي، او یا مونږ دې په زوی باندې ونیسو، شاید چې د دوی څه اولاد نو. او دا خبره چې کله موسی علیه السلام په اوبو کې هغه فرعون هغه نوکران ولیدو او هغه بیا هغلته کې بوتلو، نو د هغه ښځې هم دا خبره خاوند ته کړې وه چې یعنې شاید چې دی مونږ په زوی باندې ونیسو، یا زه نه مونږ ته ډېره فایده ورسي. نو ګوره چې الله چاته فایده رسوي، د خلکو په زړونو کې د هغه په باره کې رحم واچوي، مینه واچوي، محبت واچوي، نو هغوی بیا د سره مینه شروع کړي. او کله چې الله نه غواړي نو سندم سړی به یو د هغه خلاف به الله پاک دونه حسد بغض واچي چې بس خلک به له لتې ورګي، په لتو باندې به وباسي. نو دا د الله سبحانه وتعالی کار دی. په یو حدیث مبارک کې دا خبر راغلی ده چې د خلکو دا زړونه د الله سبحانه وتعالی د دوو ګوتو په منځ کې دي، چې کوم خو یې اړی یا خوا اوري، مینې طرف ته اړی او که غضب طرف ته اړی. نو بس چې د الله غضب یې در باندې، نو د خلکو غضب به هم په تا باندې شي، او چې د الله مینه یې در باندې، د خلکو زړونه هم په تا باندې رحمېږي. نو دلته کې هغه ښځې ته وایي چې دا به ګوره مونږ یا په زوی ونیسو یا مونږ ته ډېر لوی فایده ورسي، دی چې کوم دی دی. نو الله پاک وفرمایل وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، او همدغه شانتې مونږ ښه بهترینه ټکانه ورکړه یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې، کوم ښکلي ځای ته مو رسولو، د بادشاهۍ مقام ته مو رسولو، او بیا مو ورسره ده ته علم هم ورکو د احادیثو او د الله د علم، یعنی پیغمبرۍ طرف ته اشاره ده، او د الله یعنی امر چې دی په ټول هر څه باندې غالب دی، هغه څوک قطع کولی نه شي که ډېر تدبیرونه خلک وکړي، خو د الله امر چې یو کار اراده الله پاک کړي وي نو هغه څوک زیر کولی نه شي، هغه به کېږي، هغه څوک پاتې کولی نه شي. نو دلته کې وایي خو اکثر خلک په دې نه پوهېږي، خپل زور لګولي، او چې زور یې لګولي ای وایي چې دا کار به وغوښت چې الله نه یې غوښتي نو څنګه به کېږي، نه شي کېدی.
وی خلک نه پوهېږي الله پاک فرمایي وی ډېر خلک د دې نه خبره دي هغه پوشیده خبرې دي چې د الله طرف ته په قدرتونو سره کېږي او انسانان په هغې نه پوهېږي وی دا بس مړه قدرتي طور بس یو اتفاقي څوک ورته اتفاقي وایي دا اتفاقي داسې وشو نو دا اتفاقی نه وي دا الله طرف نه دا باقاعده کیږي اوس الله پاک دا خو بس هغه ته شوبه دې دغه شانتیایي ډېر خیال او خاطر سره ساتلو تر دې پورې چې دې ځوانۍ ته ورسېدو صلی الله پاک د ځوانۍ د ذکر کوي نوره کیسه یې پرېښوه چې څو کاله په دې کې تېر شو د 7 کالو چې هغه دغه تپلار نه روک شو اوس کله چې دې ځوانۍ ته ورسېدو د 14 نه تر 20 کالو پورې عمر ته ورسېدو دی نو دا دومره وخت په کتیر شو بس دا الله پرېښو اوس دلته فرمایي ولما بلغ اشده او کله چې دې ورسېدو خپلې ځوانۍ عمر ته آتیناه حکما وعلما نو ورکړو موږ دته حکمت او علم یعنی دې پارسیس کې به غور او تدبر کړو ځکه چې الله سبحانه وتعالی یو پیغمبر جوړی که نه نو د هغه مخکې د تربیت کېږي د هغه عقل او فکر د ټولې دنیا د خلکو نه زیات وي په خپله زمانه کې د پیغمبر عقل او فکر او سینا او هر یو شی خیالات هر یو دا د خلکو نه ډېر صفام وي ښکلم وي او مطلب دا دی چې ډېر اوچتم وي دانایي هم پکې ډېره وي وکذلک نجزي المحسنین او همدغه شانتې مونږه محسنانو خو کارونکو یعنی چې څوک هم ښه کارونه کوي د هغوی په علم او تدبر کې مونږ اضافه کوو په دنیا کې هم تاسو ګورئ چې څوک نیکوکاره وي که نه هغه ته الله بندې لارې کولاوي چې د نیکۍ کار کې مخکې کېږي الله ورته بندې لارې کولاوي نو دا خبره ضروري ده وراودته التي اوس چې کله دې ځوانۍ ته ورسېدو نو د دې ښځې په ده باندې زړه راغو شیطان خو ډېر دغه دی اخو په زړه کې بس دغه اچوي وسوسې اچوي نو دا د شیطان اوس کار وراودته التي او په زړه کې راغه د هغه ښځې وفي بیتها چې هغه د چا په کور کې و او دې ولمسولو خپل ځان ته ولمسولو عن نفسه او دی په خپل ځان باندې یعنی کابو ونمونتله وغلقت الابواب او دی سره دی چې کوم دی نو خپل دروازې بندې کړي ټولې دروازې بندې کړي او بیا ورته وایي وقالت حیت لک او بیا ورته چې بس اوس راځه که نه څوک هم نشته ورونه بند دي او بس موقع ده راځه قال معاذ الله نو دی ورته وایي چې زه پناه غواړم په الله سره انه ربي احسن مثوای بېشکه زما رب چې دی هغه ډېر ښه منزلت ورکوونکی دی ډېر ښه ځای ورکوونکی دی دا ځای چې مال راکړی دی زما رب مال راکړی نو یو الله طرف ته اشاره راځي کېږي دې نه مخکې الله پاک والا ټکې استعمال کو معاذ الله زه په الله سره پناه غواړم چې الله مال دا ټکانه راکړې ده بله دا چې ستا خاون په زړه کې الله پاک دا خبره واچوله او هغه تا ته را دومره خبره وکړه چې ډېر په خیال سره ساته او د ډېر فکر کوه د ده د خوراک څښاک او دا یو څیز نو دیم یو قسم زما مطلب دا دی چې نمک مې د ده وخوړو او دغه مې وخوړو نو زه داسې کار نشم کولی دا ټکانه چې ما له هغه را کړې نو الله را کړې ده او الله زما محبت ستا په خاون په زړه کې واچولو او هغه تا ته هدایات درکړه چې یعنی مطلب یې د ډېر خیال ساته نو دا ټکانه ما له الله پاک را کړې ده انه لا يفلح الظالمون او بېشکه الله سبحانه وتعالی چې دی هغه فلاح نه ورکوي ظالمانو ته او بېشکه چې وي فلاح ته نه رسي ظالمان کله هم چې څوک ظلم وکړي نو ظلم څه دی چې تا د خپل مالک په امانت کې خیانت وکړو په دغه وخت کې خو د ده مالک چې کوم دی نو هغه عزیز مصر او دی چې کوم دی نو د هغه په کفالت کې نو لہذا دوی چې څوک دا کار وکړي چې د هغه کور والا سره زیاتې وکړو نو دا به ظلم شي
او ظلم والا فلاح ترسیږي نه. ولقد همت به او په تحقیق سره دا ورمخکې شو هغه ته، یعنی د دې زړه اوچت شو ډېر سخت. وهم بها او د ده په زړه کې داسې یو خبره تېره شوه. انسان دی چې انسان ته مخې ته یعنې داسې دغه تنهایي یو شی راشي، نو دلته کې علماو ډېر لوی تفسیر په دې باندې لیکلی چې وهم بها یعنی د ده په زړه کې دا خبره راغله. دی خو پیغمبر د الله پاک جوړېدونکي د ده په زړه کې څنګه دا خبره راغله؟ نو وایي دا په زړه کې دا خیال راتلل چې تا په زور نه راوستي، دا اسې خیالات راتلل دا چې کوم دی داسې ګناه نه ده. یو خو په زور خیالات راوستل، یو اسې خیال راتلل، او خیال راتلو سره بیا د پیغمبرانو شان دا دی چې هغه एकदम هغه خیال بدل کی ختم کی، او یو سړی وي چې هغه خیال باندې په مضبوطۍ باندې ودرېږي او هغې ته عملي جامه ورکړي. نو دې چونکې د الله پیغمبرونو ده ته شیطان هم وسوسه واچوله، یا د ده په زړه کې د انساني او بشري تقاضې مطابق په زړه او ذهن کې یو خیال راغو، خو एकदम د څه چلو کو وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، که نه وي لیدلی هغه دلیل. او برهان دلیل ته وایي د خپل رب. دلته علماو ډېر تفسیر بیان کړی چې یو خدا دی چې زلیخې چې کله دی د سره د دې معاملې دغه کولو، نو اول دی به چې د کوم بت عبادت کولو نو هغه مخامخ ولاړو، نو دا رومال راواغېشتو او د هغه باندې اول واچولو، نو بیا د ته لاس پورته کولو او ده ته یې ویې چې راشه. نو زه ته تپوس وکړو چې دا ولې څه داسې کوې؟ وایي د ده څه عبادت کوم، د ده په مخ کې زه دا کار کولی شم. وایي دله مې په مخ باندې دغه واچولو چې دی مونږ ته نه ګوري، مشرکه وه که نه. نو دلته کې الله پاک فرمایي دغه هغه وایي په زړه کې دا خبره وکړه چې ته د دې خدای نه دومره دغه کېږي، نو زه د هغه ربالعزت چې چا زه پیدا کړی یم او دا ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي او هغه دا زه د کوم ځای ته راوستم د کوم ځای نه، نو زه د هغه څنګه دغه وکړم، دا د هغه لپاره یو غټ دلیل. ډېر خلک وایي چې نه د پلار تصویر ورته ښکاره شو، څوک څه وایي لکه مختلف روایات دي، خو اصلي خبره دا ده چې د په زړه کې الله پاک یو رعب واچولو، یو رعب پې طاري شو چې یو په سړي باندې یو ګبراهټ غوندې راشي، یعنی خیال سره په एकदम یو ګبراهټ غوندې راغو او د الله طرف نه دته یو الهام غوندې وشو. نو دغه هغه برهانو چې یعنې دې دغه نه منې شو. کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء، او همدغه رنګ یې مونږ دې لرې وساتلو د هغه بدۍ نه او د بې حیایۍ نه. بدي او بې حیایي دي کې دواړه شامل دي چې نه د لاس واچولو هغې ته او نه هغې ته وکتو او نه هغې سره څه غلط فعل وکړو، بې حیایي یې وکړه. انه من عبادنا المخلصین، او ځکه چې دی زمونږ د هغه بندګانو نه چې هغه مونږ چناو کړي دي، خوښ کړي مو دي هغه بندګان، یعنی کوم پیغمبرانو طرف ته اشاره ده چې دی مونږ د پیغمبرۍ لپاره خوښ کړی وو. پیغمبري خو 40 سال کې درته میلاو شوې وه، خو لیکن دغه وخت نه خو د ده حفاظت کېدو که څنګه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې د هر قسم محفلونو، د ډول او سرود او د شرابونو او د جوارې او د داسې محفلونو د بت پرستۍ د دې ټولو نه حفاظت شوی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم، د هر پیغمبر دغه شانتې شوی دی. اوس دلته کې الله پاک د ده په باره کې فرمایي چې مونږ دې لرې وساتلو د بې حیایۍ او د بد کارونو نه، او مونږ هم دغه شانتې خپل بندګان خالص بندګان چې دي نو هغې ساتو د بې حیایۍ او د بدکارۍ نه. واستبق الباب، او بیا دی دونه کو هغه دروازې طرف ته، وقدت قمیصه من دبر، او دی چې څنګه دا د دوالو که نه دې ته एकदम د شانه دا کمیس رانیولی دی، او چې رویني تر پخوا کاټني کپړې وي، کاټن به ډېر دغه و، بس هغه معمولي اوټر به یې نارې کو بشتېدو. نو دې چې څنګه ونیو بس هغه एकदम هغه ځای باندې کپړه وشلېده، ګریوان یې ټول دا وروستو نه وشلېدو، او چې کله وشلېدو نو بس ده خو راده وکړو
وقدت قمیصه من دبر شا طرف ته دا وشلیدو مخې ته نه ګریوان نه وعلف یا سیدها لدى الباب او دته الله پاک په خپل قدرت سره دا دروازې کلاو کی بعضی وایي چې یعنی مطلب دې تالی هغې لګولې وې او زنځیرونه یې چولي ورسه چې خو الله سبحانه وتعالی په خپل قدرت سره دته هغه کلاو کی او دې एकदम بار چې څنګه راووتو لکه د دې دروازې نه سړی بار دو کې او دغلته عزیز مصر ولا په مخه ورغو چې عزیز مصر په مخه باندې ورغو په دروازه کې څنګه چې دروازه کلاو کو د تختیرو راغینا او هغه چې څنګه لاس ورواچلو کمیسي ولا شان وشلو او څنګه چې دروازه کلاو کا عزیز مصر ولاړو هغه ویل کدا څه تماشا نو والفیا سیدها لدى الباب او موجود ولیدو هغه خپل خاون لرا دروازې سره جوخت چې څنګه به دوی دواړو دونه والی او بل پسې او بس پدې کې هغه شو قالت एकदम خبره بدله کا एकदम خبره بدله کا قالت ما جزاء او وی دی خزي چې څه جزا ده من اراده هغه چا د پاره چې څوک اراده ولري به اهلک استا کور والا سره سوءا دبده الا ان يسجن او عذاب الیم نه مگر چې هغه ته کېد ورکړي شي یا یو سخت عذاب دل ورکړي شي ګوره عذاب هم دا غره لپاره بیا تجویز کو وای بیا څه جزا ده د هغه سړي چې ستا کور والا باندې لاس اوچت کړي ګوره خپل لاس به دې اوچت کړی و او الزام فاغي باندې ولګولو او بیا وای دا د بده په نظر باندې هغه لاس اوچت کړی وي او بیا د دې لپاره خو یا جیل خانه بهتر ځای دی یا د خپوالو تقول باندې خو وهل پکار دی قال نو دی وتا جواب کې وای هي راودتنی دی زمانه خواهش کړو د دې خبرې عن نفسي زمانه نفسنا زمانه د دې خبرې خواهش کو وشهد شاهد من اهلها یعنی دی زمانه د دې غلط کار د خواهش ښکارا کو او ما تدوهلو خو لیکن دی ما پس چې را دو کو نه دغه کو نو دی ډېر زیاتې مسالې مفسرین او حضرات راوستي دي چې کله په یو سړي باندې دروغ الزام ولګي نو دی چپ نه پاتې کیږي دی خپل خبره پوره صحیح به بیا کوي بلکې به شرم نه کوي چې دا زما مالک دی او دی به څه شرمېږي او د خزر دا داسې چل واغ چل نه کدی چې دلته چپ پاتې شو په د باندې خو به دا خبره بیا ثابت شي چې ود کار کړي وګوره غلې ولار دی د شرم غږ نه کوي د دې د پاره وي چې په چا باندې الزام داسې ولګي چې هغه کار نه کړي نو هغه مکمل صفائی کوي خپل الله به ورسره مدد کوي نو دا خبره ډیره ضروری ده او بل دې کې دا خبره لیکلې ده چې د یو غلط کار نه د کپتیخ تم بچ کې دي شنو بچ کې بزان خو لیکن الله به تاسو سره بیا مدد کوي چای که دروازې بندي وي او کولاو وي خو ته خپل تیخ تکې ته خپل منډه وې صحیح کوشش وکړه دا نه چې بس یاره خو بس یا و سر سره ته داسې بس مهیاونو بس ما څه کړی وې یاره زه بس ډېر ګیرو منو بس ما څه کړی وې دا باندې معنی نه چلیږي چې بس زه ډېر ګیرو منو بس دا ما بس د مجبورۍ نه دا کار وکړو یا زه ډېر پتا خانو کې بند مراوتې نه شوم نو بس سبب مې کول دا کار به مې کولو نه ته به خپله منډه وې ته به خپل سعی او کوشش کوې د دې نه ځکه ډېرې خبرې روزي هغې کې به بیا الله تعالی کامیابي ضرور درکوي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی به بیا ستا مدد کوي نو دلته کې چې څنګه دو وهلو الله پاکې مدد وکړو اوس خبره رښتیا کېدو تر هغه اوس یو طرف ته ښځه ده او بل طرف ته چې کوم دی نو یو قسم غلام دی د هغه خو په بیه باندې اخیستی وشهد شاهد من اهلها او شهادت ورکو یو ګواه د دغه ښځې د خاندان والونه
دلته ډېر زیات مفسرین دي او ډېرو زیات دغه لیکلي دي چې یو ماشوم په د خبرو لایق نو لکه شیرخوار چې موږ ورته وایو د پیو ماشوم او هغه دا وایي چې دا یوسف چې کوم دی دی رښتونی دی او دا دی مو نه وایي چې رښتونی دی بلکې دی وایي چې تاسو د را شا وګورئ چې دی د شا نه را کمې شلېدلې که مخې نه شلېدلې که چېرې د شا نه شلېدلې وي د دې ښځې ګناه ده او که د مخې نه شلېدلې بیا د دې سړي ګناه ده خو ډېر مفسرین دام لیکي چې نه دا دی کې د خاندان کې د دې خپل یو ډېر بزرګ انسان و او هغه ښه انسان و او ډېر مشر په دی کې او فیصلې به ډېرې د انصاف او د دغه کولې هغه ته دا خبره دی مخکې کا خدای په خپله کورنۍ کې دا خبره مخکې کا چې دا خبره بار ونځي شورک نه شي نو هغه ورته دا ووي دغه عزیز مصر ته چې تاسو د ده دا کمیس وګورئ که چې د شا نه شلېدلي خو ده به د والو د ښځې بیا رانیو دی نو بیا دا ښځه ګناهګاره ده او که چېرې مطلب دا دی د ده دا مخې نه دا ګریوان وغیره شلېدلي وي نو بیا به دا سړی به ګناهګار ځکه چې ده به ورته لاسه چولو او هغې به ترې ځان خلاصولو وایي چې کله د هغه کمیس وکتی شو دلته کې الله پاک فرمایي هغه لکه دغه شاهد اوس د شاهد په باره کې مونږ تاسو ته د تفصیلونه بیان کړي یو د ماشوم او یو د دې بابا یعنی چې هغه انصاف پسند او دغه سره او هغه وي چې داسې وکړي که نه هسې یو سړي باندې الزام او تهمت نه دي لګول پکار وګورئ چې یعنې مطلب یې غلطي د چا ده که چېرې د مخې نه کمیس لیدلي وي خو د سړي غلطي ده او که د شا نه وي نو د دې ښځې غلطي ده ای د یو طرفداري ونه کا نو ان کان کمیسو قد من قبل وایي که چېرې د ده دا کمیس چې کوم دی نو شلېدلي وي د مخکې نه فصدقت نو بیا دا ښځه رښتینې ده ځکه چې ده به لاس ورچولو او هغې به ترې ځان خلاصولو وهو من الکاذبین دی به دروغجني دا سړی یوسف علیه السلام وان کان کمیسو قد من دبر او که چېرې وي دا کمیس د ده د رستو نه شلېدلی فکذبت نو بیا دا ښځه دروغجنه ده وهو من الصادقین او بیا دا یوسف علیه السلام چې کوم دی نو دا رښتونی دی فلما رأى قمیصه چې کله وکتی شو د هغه کمیس ته ورته یې دې خوا شاله که راشه قد من دبر نو شلېدلی و د رستو نه قال نو بیا غلی غونته سوی دا وزیر عزیز مصر سوی انه من کیدکن بېشکه چې دا د دې ښځې هغه چالبازي ده چې حرکت هم په خپله وکړو الزام هم په تا باندې لګوي ان کیدکن عظیم بېشکه چې دا چال چې کوم دی دا د ښځې چې کوم دی نو وایي دا ډېر زیات لوی چالونه واله ده داسې نه پېژنده دلته کې الله پاک یعنی د ښځو د ټولو ښځو طرف ته اشاره وفرمایله ان کیدکن عظیم او ستاسو چالونه چې کوم دي هغه ډېر غټ غټ دي نو په قرآن شریف کې بل ځای کې راغلي دي چې د شیطان چال چې کوم دی هغه ضعیف دی الله پاک فرمایي ان کید الشیطان یعنی د شیطان د مکر او فریب چې کوم دی کنه ضعیفه کانه ضعیفه دا ډېر ضعیف دی او دلته کې عظیم لفظ د ښځې د فریب د پاره راغلی دی یعنی د ښځې فریب د شیطان نه ډېر دی ښه دا یاد ساتئ ان کیدکن عظیم او بابا ته دې ښه پته ده چې یعنی د ښځې مکر و فریب چې کوم دی هغه د شیطان د موچت دی ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا اوس عزیز مصر په دې دغه کې دی که چېرې دا خبره زه اوچتومه او دې ښځه باندې را باندې کومه او دا وهمه یا علما یا ورسره د پښتنو کار کومه خو بس په ټوله علاقه کې زما به نوم لاړ شي د بې غیرتۍ او د دغه انسان خو د ښځې له لاسه ټول شرمېږي بیا نو بس هغه ته یې په خوله لاس کېږو چپ شه بس
بس د دې غږ مه کوه. یوسف اعرض، بس اعراض وکړه یوسفه عن هذا، د دې خبرې نه، بس چپ شه په خوله لاس کېږده، دا خبره مه کوه چاته. واستغفري لذنبک، او ښځې ته وایي چې ته معافي غواړه د خپل ځان دپاره د خپلې ګناه. ګوره که بت پرستی نو ایم دې ته ګناه وایي، زنا ته ګناه وایي. هر که بت پرستی او که اهل کتاب دي، کار قسم اهل کتاب دي، یهودیان دي، نصواره دي، هندوان دي، غلط کار ته ټول یعنې هغوی غلط وایي. وایي ته معافي غواړه، نو دی چې کوم خدای نو بس یعنې د هغه نه معافي غواړه. ایا ای ښځې ته د ده نه معافي وغواړه چې لا الټه دې دغه م کو، او اوس چې کوم دی نو دغه کې الزام دې م پې ولګولو، نو ته دله دوه تکلیفه ورکې، نو داسې مه کوه. د ده نه معافي وغواړه او دغه مه کوه. انک كنت من الخاطئین، ځکه چې خطاکاره ته یې، ته خطاکاره یې، خطا ټوله ستا ده. خبره خو دغلته دفن شوق ولې دیوالونه هم خبرې کوي، رو رو خبره یو ځای کې یو ګوټ کې چېرته کې یو خادم ولاړي، بل ګوټ کې څوک ولاړي، او خبره یې غوږونه یې ټکی کړي چې دا څه کېږي. داسې خو نه وه که نه، خبره خو والوته چې والوته. د دې دوستانو ته، د دې زلیخي دوستانو ته پته ولګېده، د دې جینکۍ وې، خپلې ښځې وې چې کومې راشه درشه والا سهیلیانې چې ورته وایي، ای ته پته ولګېده. واته کسانې وې داسې، یا لس وي یا هر څومره چې وي، ځکه چې د مالدارو خلکو خپلو کې یو خپل یعنې رشته داري وي، او یو بل له تګ راتګ وي، دوستي وي، دغه وي، د غریبانانو خپل منځ کې وي، د هر چا خپل منځ کې یو دوستان او دغه وي. کله چې د دې دوستانو ته دغه خبره ورسېده، وقال نسوة فی المدینة، او اوی هغه ښځو په دغه ښار کې، امرأة العزیز، هغه ښځه د عزیز چې دا، تراود فتاها، هغه خو غواړي د خپل غلام نه عن نفسه، د هغه نفس، یعنی نفس نه مطلب دا دی چې هغه سره حرام کاری کول غواړي د خاوند په ځای باندې. قد شغفها، او یقینا چې دا ډیره دیوانه شوې ده او عاشقه شوې ده، حبا په محبت د هغه کې، انا لنراها، او مونږ چې یو وینو دې لره، فی ضلال مبین، په هغه کولو ګمراهۍ کې چې څوک غلام سره ملا دغه کوي. ته دومره د اوچت سړي ښځی او دومره مال او دولت او مالداره ښځی، او ته یو غلام سره چې کوم دی دغه کوي، مونږ دا په ګمراهۍ کې وینو چې دا دې داسې حرکت ولې وکړو. فلما سمعت، زلیخي ته پته ولګېده، وایي چې کله واورېده زلیخي بمکرهن، د هغوی دا مکر، هغوی زلیخي اوس د دی خبرو ته مکر وایي چې دا دی ګوره زما خلاف اوس خبرې کوي. ارسلت الیهن، نو هغوی پسې استازي ولېږلو، سوال جواب یې ورپسې وکړو دغه خپلو ملګرو پسې. واعتدت لهن، او بیا دای دپاره تیاري وکړه، متکئا، د یو داسې ښکلي مجلس او کمرې چې په هغې کې تکیاګانې لګېدلې وي او دسترخوانونه خواره شوي وو. وآتت كل واحدة منهن سکینا، او بیا د هرې مخې ته چاړه او پل فروټ، انار، سیوان، داسې څیزونه چې هغه د چړې نه بغیر نه کټ کېږي، مالټې وغیره، داسې میوې دانې ورته کېښوي چې هغه چاړه، نو هغې سره چاړه هم کېښو، هغې سره میوې هم کېښوي، او د هرې مخې ته یې کېښوي. کمره داسې وه چې د هغې دوه دروازې وي، یو دې طرف ته یو دې طرف ته. نو هغې سره بیا بلې څه چل کړو، وقال تخرج علیهن، بیا چې کله دی کېناستې، چړې یې لاس کې واخېستې، او مطلب دی انار یې راوایستو، هغې پرې کولو، چا سیو راوایستو، چا مالټه راوایسته، پرې کولو. په دې کې اواز وکړو یوسف علیه السلام ته،
نو یوسف علیہ الصلوۃ قالت اخرج علیهن ای یوسف روزا دای باندې راسي تیر شلګه چې څنګه دی आवाज کو نو دی دا سر دا چوچت کو چې چاته आवाज وکړه کنه نو چې څنګه یوسف علیہ السلام په دې دروازه راښکاره شو دی ټول ورته دا چې وکړه اوس دی هغه ته ګوري دا چې څنګه چاړه راښکه ټول ګوتې کټ نظر بیا وخته شوی نه چې را مونږ سپرې کوو څه کوو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام د حسن په باره کې فرمایي چې د معراج په شپه کله ما یوسف علیه السلام ولید او ملاقات مې وکړو هغه دومره حسین او جمیل چې وی الله پاک د ټول دنیا حسن دوه حصے کو نیم حسن ټول یوسف علیه السلام لور کو او نیمه چې کوم دې په ټولې دنیا په خلکو باندې تقسیم کو الله خپل قدرتونه خی کړه نو دلته کې دای چې کله څنګه بس هغه کې دا نظر داسې وربوغ شو چې په دې پې نشو چې موږ ګوتې خپلې کټ کې وینې ته بایدي او چاړې یې راښکي او د پل نه یعنی چې کومه میوه هغه هم کټ شو او د دوی ورسره ګوتې هم کټ شوي نو او چې فلما رأینه کله چې ولیدو دلرا یعنی یوسف علیه السلام نه اکبرنه وقطعنا ایدیهن نو ډېرې زیاته حیران پاتې شوې دا ښځې او پرې که لاسونه خپل وقلنا حاش لله او وی چې اے الله ته څومره لوی عظیم ذات چې ته پیدا کوونکی د داسې انسان لره ما هذا بشرا دا څنګه ښکلی انسان دی دومره حسین او جمیل ان هذا الا ملک کریم نه دی دا خو یو ښکلی فرشته ده یو حسین او جمیل داسې حسن خو موږ د چا لیدلی نه دی په خپله دا اقرار وکړو دې ښځو چې کله ولیدو نو دی ورته اقدام ووي قالت دا اوس جري شوه ځکه چې ټولې خپل ځانونه لاسونه هم پرې کړه اوس دا خو بیا دوستان وي خپلو کې نو دوستان خو خپلو کې آزاد وي چې آزاد وي نو ازادۍ سره اوس ورته خپله خبره کوي قالت ورته ووي فذلکن الذي دا هغه دی که نه هغه سړی لمتننی فيه چې خواهش کړو ما ردنا مستاسو وایي دا خواهش په ځای او که بې ځای و په ځانې ګواهي ورکا خو عیې ملامته کې چې تاسو خو په خپله خوله باندې د ده چې کوم تعریف وکړو نو داسې سړی د پرېښودو قابل دی داسې به زه څنګه پرېږدم اوس تاسو وایي دا ای باندې فیصله پرې خونو هغه خو بس هم بس چپ پاتې شي لاسونه پرې کړو ای بس ویلې وي ولقد راودته عن نفسه او ما چې کوم دی نو ددنه غوښتنه کړې وه د د نفس ولئن لم يفعل او ستاسو په مخ کې زه درته دا خبره کوم که چېرې دی ما سره دا کار ونه کړي نو څه چل وکړم ما امره چې کوم حکم زه درته کومه او دی هغه حکم زما پوره نه کړي لیسجنن نو ضرور به زه دی واچومه په قید کې وليكون او شی به دی من الصاغرین دا غزلیل او خوارو خلقنا په قید خانه کې خو سړی ذلیله کېږي که نه ولې چې قید کې یو په لتوالی بل په لتوالی هلته خو ټول مجرماني د دې قید خانو اکثر مونږ واقعات اورو خدای پاک دې راته نه ښایي خو چې یعنې مطلب دا دی کې خو څوک چاله ځای هم نه ورکوي او نو دا خبره ده چې دا دلته کې دی بس بر سره عام اوس خبره بس هغه دغه نه هم خبره و حیا نه هم خبره وستا ولې چې خو ملامت وي ټولې که نه تعریف هم وکړو ګوتې ځان نه پرېږدي اوس هغې غږ کولی شو نو بس چې دی دا خبره وکړه چې یاره دغه نو یوسف علیه السلام ډېر زیات غمګین شو چې داسې په شر واوړېدم
دا خو له اوسه پورې زمانه خواهش لري او اوس هم که دې ته چېرته مکمل او شو نو بیا مې چېرته راګیر نه کي. نو دلته کې اوس الله نه سوال کوي. قال رب السجن وی یوسف علیه السلام ای زما ربا قید خانه چې دا احب الی ما ته خوښه ده مما یدعونني د هغه څه نه چې دې کوم کار طرف ته دا ما رابلي الیه کوم کار طرف ته والا او کچری تصرف عني من نشو زمانہ کیدهن د دې دا کید یعنی مکر اسبو الیهن نو زبراگیر شم د دې پرې چال کې واکم من الجاهلین او کچری زراگیر شم د دې په چال کې او دا کار به غلط وکړو نو زبر جاهلانو نشم. یعنی یو عالم سره چې کله بیا یو د جهل کارو کې یعنی ګناه کارو کې نو دې جاهلانو نشي. نو ځکه خو الله پاک ګوره پیغمبري ورکوله د عین علم او حکمت الله پاک فرمایل چې کړو بیا الله حفاظت کو د خپل برهان په ذریعہ سره د خپل دلیل په ذریعہ سره هغه چې د معشوم یا د بزرګ په حیثیت کې د مدد او نصرت وکړو بیا د عزیز مصر په ځل کې دومره دغه واچول چې دا په حق دی نو خپل خزه ملامت کا دا ټولي خبري او بیا هغه دونه جرأت کوي چې نه کچې دا کارونه کو نو زبردې په جیل خانه کې واچوم یا به په کېد کې واچوم. نو فاستجاب له نو دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا هدایت کړی دی چې داسې سوال مکوئ ځکه چې که په تاسو باندې یو مصیبت راشي وي تاسو د عافیت معامله د خدای نه غواړئ. که چېرې تاسو دا ووایئ چې زه به په دې باندې صبر کوم یو صحابي دغه شانتي څه مصیبت پرې راووایي یا الله ماله په دې باندې صبر راکړي وایي صبر خو چې کوم دی وایي دا خو تاسو بس د خدای نه په دې کار باندې د استقامت دعا وکړه بس اوس پکې چې کوم تکلیف دی دا تا ته به ملاویږي او ته به پرې صبر کوې وایي دا خو بالا ده صبر ته به عافیت د خدای نه غواړې چې الله عافیت والا معامله را سره وکړي ما ور په امان کې د دې ځای نه او چې کله تا وي چې ما ته دا ځای خوښ دی نو بس الله دا سوال قبول کو چې کله دا سوال قبول کو فاستجاب له نو سوال قبول کو الله پاک ده ربه رب ده فصرف عنه نو په دې طریقې سره د اغین هغه داو چې کوم د باندې لګولو هغه ته دفع کو خطا به کوتو کیدهن دا هغه دال چال وغیرہ انه هو السمیع العلیم ځکه چې هغه خو اوریدون کې دی او علیم ذات دی. ثم بدا لهم او بیا پته لګی دا خلکو ته من بعد پس د دینه ما راو چې لیدلیو هغه آیاتونه نشانیانی د یوسف علیه السلام د صداقت لا یسجننه حتی حین نو وی دی بیا پاتې شو په قیدخانه کې تر دې پورې چې ډېر زیات وخت په قیدخانه کې د تیر کو د دې وجې نه ځکه چې د الله له سوال داسې کړو الله پاک د سوال قبول کو او دې دغه نه په دې طریقې سره خلاص شو ځکه چې هغې خو پرېښو هغې خو بس قسم یو قسم وخوړو چې اوس یې بلکل نه پرېږدم اوس خو خبره ټول بل ډنډوره شوې دی اوس که فزه هر څه کېږم نو بس زه دې نه پرېږدم که بس قیدخانه کې اچو بس هغه ورته چې قیدخانه مې الله ته سوال وکړو چې الله قیدخانه راته خوښه ده او تاسو چې کوم دی نو بس دغه کوئ نو یعنی ما قیدخانه ما ته خوښه ده خو د دې کار نه مې محفوظ وساتي الله پاک بس د دا سوال قبول کو او دې بیا قیدخانې ته لاړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي او زموږ د اناس ته په خپل لرګا قبول او منظوره کړي. یا الله که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. موږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجتونه دي د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق حلالو د رزق فراخ او د ټولو ګمراهو مسلمانانو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي او یا الله
زمونږ آبا او اجداد او څومره مؤمنان مسلمانان چې اوس وفات شي یا مخکې وفات شي د ټولو مغفرت وکړي او یا الله زمونږ هم دا راتلونکي منزلونه مونږ ته آسان کړي او رحم کرم والا معامله او عافیت والا معامله مونږ سره په دنیا او په آخرت کې وکړي. په آخر کې مو دا عظیم شانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.